نو مونږه پرون د اسم باره کې خبره کړې وه د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف هغې نه 1 نمبر واخیستو اسم نو دا اسم بیا مونږه تقسیم کو نو ما تاسو ته وي د اسم یو حصه چې یو قسم چې دی هغه جنس دی دویم قسم یې څه شی دی عدد دی او دریم قسم یې وسعت دی او څلورم قسم یې بیا دغه دی اعراب دی نو په دې کې زوړ سبق کې زموږ خبرې شوې وي نن به د اسم اولنی چې کوم جنس دی په دې جنس باره کې به موږ خبرې کوو نننی سبق زموږ د جنس دی نو راځئ نن موږ جنس زده کوو چې جنس څه ته وایي د اسم اولنی قسم د اسم چې کوم څلور اقسام دي په هغې کې اولنی قسم جنس دی جنس څه ته وایي دا جنس چې دی دا دوه قسمه دی جنس یا جنس به یا مذکر وي یا به مؤنث وي جنس نه د جنسي لحاظ سره به اسم یا مذکر وي یا به مؤنث وي جنسي لحاظ سره به اسم صحیح یا به مذکر وي یا به مؤنث وي جنسي لحاظ سره به اسم یا مذکر وي یا به مؤنث وي نو مذکر هر څوک پیژني موږ پښتانه ورته په پښتو کې یا په اردو کې ورته نر وایي ٹھیک شو او د مؤنث ته ماده وایي یا ښځه ورته وایي ٹھیک شو نو اوس مونږه مذکر او مؤنث پیژنو نو مذکر او مؤنث هر مذکر مونږه پیژنو چې کوم جاندار دی په هغې کې هر مذکر مونږه پیژنو څنګه چې دې جاندارو کې مذکر شته که نه مذکر مؤنث داسې په دې بېجان څیزونو کې مذکر مؤنث شته دا بورډ دی دا پکې دی دا کمره ده دا کور دی دا کتاب دی دا قلم دی دې کې مذکر مؤنث شته دی نو دا به انشاءالله اوس مونږ زده کوو نو چې کوم جاندار دي په هغې کې مذکر مؤنث مونږ پیژنو په انسانانو کې انسانان دي او ښځې دي او سړي دي او یا ماشوم او دغه شانتې چې دی په نورو ځناورو کې څومره مونږ جاندار چې کوم ځناور دي په هغې کې مونږ نر او ماده پیژنو یعنی مذکر او مؤنث په هغې کې پیژنو نو اوس مذکر پیژندل آسان دي دا مؤنث لږ ورته کې ګران دي نو مونږ به مؤنث څنګه پیژنو نو دا مؤنث بیا دوه قسمه دی مؤنث دوه قسمه دی نو زموږ په دې کتابونو کې هغه یو قسم له ورکړي حقیقي مؤنث او غیر حقیقي مؤنث د حقیقي مؤنث مطلب دا دی جاندار مؤنث او بیجان مؤنث دو قسمه دی جاندار او بیجان یعنی چې سا اخیستونکي او بغیر سا والا نو دا دوه قسمه دي جاندار او بیجان مؤنث څو قسمه دي دوه قسمه جاندار بیجان نو جاندار چې څومره سا والا دي هغې کې مونږ مؤنث پیژنو که انسانان دي په هغې کې مؤنث پیژنو او که ځناور دي په هغې کې مونږ غوا ده میخه ده چیلی ده ګډه ده وغیره اوښه ده دا څومره چې دي دا جاندار دي او په انسانانو کې ښځې دي دا ټول جاندار مؤنث مونږ پیژنو اوس بیجان به څنګه پیژنو دا قلم مذکر دی که مؤنث دی دا ډسټر چې دی دا مذکر دی که مؤنث دی دا بورډ مذکر دی که مؤنث دی دا کمره ده دا بیجان د سا نه اخلي دا مذکر ده که مؤنث ده دا موبایل دی دا کیمره ده دا سا نه اخلي دا مذکر ده که مؤنث ده دا کتاب مذکر دی که مؤنث دی دا بیجان دی جاندار پیژندل آسان دي بیجان پیژندل بیا ګران دي نو دا بیجان بیا تقسیم کړی دی بیجان بیا تقسیم دی نو دا بیجان به مونږ څنګه پیژنو بیجان مؤنث به مونږ څنګه پیژنو مونږ به څنګه پیژنو چې دا مؤنث څیز دا جاندار دی که بیجان دی نو دا به مونږ د علامت نه پیژنو اول قسم یې دی علامتي دا علامتي مؤنث یعنی هغې کې به یو علامت وي مونږ به د هغه علامت نه پیژنو چې دا مؤنث دی هغه علامت چې پکې کوم بیجان کې وینو کم بیجان لفظ کې یعنی بیجان سیز نوم دی هغې کې چې مونږ علامت وینو نو هغه به مونږ پیژنو چې دا مذکر دی یا مؤنث دی نو مونږ به بیجان سیز د علامت نه پیژنو چې هغې کې دا علامت دی دا مؤنث دی نو علامتي کې مونږ ګورئ اوس ګول تا 1 نمبر علامت سره د ګول تا را به پیژنو د کم اسم په آخره کې چې ګول تا وي د کم اسم په آخره کې چې ګول تا وي هغه مؤنث وي ګول تا دا ګول تا
یو علامت یې څه شو د هر یو بیجان اسم په آخره کې چې ګول دی هغه به موږ پیژنو چې دا مؤنث دی. اوس په عربی کې دې بوټ ته سبورتون وایي. سبوره سبوره آخره کې پکې ګول دا ده دا مؤنث دی. دا بوټ مؤنث دی. د څه نه پیژنو په دې کې دا ګول دا علامت دی. نو دې ګول دا ته موږ په اسان الفاظو کې ګول دا وایو او دې ته تای مربوطه ورته وایي او تای مدوره ورته وایي. دا دوه نمونه دي د هغې هېڅ ضرورت نشته. انشاءالله دا مخکې راځي مخکې به بیا په دې باندې ښه په تفصیل سره خبره کوو چې دې تا ته تای مدوره او تای مربوطه څنګه وایي. ٹھیک شوه. او علامتي موږ به نو 90% اسما 90% نمونه داسې دي چې د هغې په آخره کې به ګول دا راځي. نو موږ به زیات تر خبره هماغه اسماو باره کې کوو هغه بېجان اسماو باره کې کوو چې په هغې کې ګول دا وي. دویم قسم دویم علامت پہ سے الف التانیث. الف التانیث الف تانیث د تانیث الف. نو دا الف التانیث چې دی په دې کې خبرې ډېرې زیاتې دي. انشاءالله دا به موږ د لسان القرآن چې کوم دویمه حصه وایو شروع به موږ انشاءالله د الف تانیث نه کوو. دې کې خبرې ګرانې دي او دا زموږ ابتدایي سبقونه دي. نو کوشش کوو چې موږ هغه ګران اصطلاحات بیا رسطو کوو. دلته کې به اوس زموږ دماغ وچلېږي نو بیا به انشاءالله آینده ګران سبقونه به موږ دپاره اسان وي. نو دویم علامتي به څنګه وي ګول تا به وي. نو 90% اسماو کې به ګول تا راځي. دا 10% چې کوم مؤنث اسما راځي هغې کې به چېرته الف التانیث راځي یا به نه راځي هغه بیا به انشاءالله په هغې به بیا وروستو خبرې کوو. الف التانیث به موږ په دې ځای باندې پرېږدو د کوم بیجان اسم په آخره کې چې ګول تا وي هغه مؤنث هغه بیجان مؤنث وي. هغه به موږ څه وایو بیجان مؤنث. نو دې ته په دې کتابونو کې لیکلي حقیقي مؤنث او غیر حقیقي مؤنث. د حقیقي مؤنث مطلب دا دی چې جاندار مؤنث او د غیر حقیقي مؤنث چې بیجان مؤنث. او بله خبره پکې دا عربي ګرامر والا کوي حقیقي مؤنث هر هغه مؤنث ته وایي چې د هغې په مقابله کې نر وي. هر هغه مؤنث ته وایي چې د هغې مقابله کې نر وي. هر هغه حقیقي مؤنث یعنی جاندار مؤنث هغه مؤنث ته وایي چې د هغې مقابله کې نر وي. یعنې د هغه مؤنث دپاره چې نر وي هغې ته جاندار یا حقیقي مؤنث وي. او بیجان چې د هغې مقابله کې نر نه وي. اوس قلم دی نو د ده په مقابله کې خو قلمه نشته دا دغه دی بیجان دی او د ده مقابله کې نر نشته. نو ده ته غیر حقیقي ځکه وایي. حقیقي دی جاندار ته حقیقي وای او بیجان ته غیر حقیقي وای. نو موږ ور اسانه کړه جاندار مؤنث او بیجان مؤنث. نو جاندار خو پیژنئ په سا چې کوم مؤنث اخلي هغه ټول پیژنو. او اوس بیجان دی نو بیجان مؤنث په څنګه پیژنو نو هغه به موږ د علامت نه پیژنو. یو دا بیجان هم بیا تقسیم کو یو علامتي مؤنث یو سماعي مؤنث. سماعي څه ته وایي؟ سما مطلب اورېدل شوي اورېدل. سما معنا اورېدل. نو دا څنګه چې د اردو ماهرین دي زموږ د پښتو ماهرین دي او نور داسې د هر د فارسۍ خپل ماهرین دي نو دا شان د عربۍ ماهرین هم دي. د عربۍ ماهرین وایي چې بعض اسما ته د عربۍ ماهرین مؤنث وایي حالانکې هغې کې د مؤنث څه علامت نه وي او بیا یې به هغې مؤنث ګڼي. نو لکه څنګه اوس د اردو ماهرین دي د اردو ماهرین چې دي هغې دا کتاب مؤنث ګاډی اردو کې به موږ مؤنث د څه نه پېژنو چې د کوم اسم په آخره کې دا ګول یایي که نه په اردو کې نو هغه به مؤنث وي. هغه به څه وي مؤنث وي. د ګول دا نه به پېژنو د ګول یا نه به پېژنو دا ګول دا چوټي یې چې ورته موږ وایو د دې نه به پېژنو. ګاډي داسې وګورئ سیړي دا سیړي هم مؤنث ده. ٹھیک شوه. او دا به شان دی کاپي دا کاپي وګوره اخره کې پکې ګول یا ده نو دا مؤنث ده. لیکن دا دغه چې دي د اردو ماهرین هغې دا کتاب نه دی کتاب دا مؤنث ګڼي حالانکې دې کې ګول یا نشته دی. هغې وایي دا مؤنث دي نو چې د اردو ماهرین ورته مؤنث وایي نو موږ ورته په سر کې وایو ځکه موږ د اردو ماهرین نه یو. نو دا کتاب مونږه داسې په اردو کې چې کوم د اردو ښه تکړه په اردو کې ښه تکړه یي که نه نو هغې کله هم داسې نه وایي چې میرا کتاب هغې به وایي میری کتاب
دا کتاب مؤنث دی ځکه ورته میری لفظ استعمالوي. میرا کتاب چې څوک وایي نو هغه غلط وایي. ٹھیک شو؟ نو دا کتاب دا اردو ماهرین چې څنګه دا کتاب مؤنث ګڼي نو دغه شانتې د عربۍ هم خپل ماهرین دي. نو د عربۍ ماهرین وایي یو څو نومونه یادوي چې یو څو څیزونه یادوي چې دا څیزونو کې څه علامت هم نشته، بېجان دي، د بیجان سیزونه نمونه دي خو علامت پکې نشته. د عربۍ ماهرینو نه اوریدلي دي، ماهرین وایي چې دا مؤنث دي نو موږ یې په سر کې مؤنث ګڼو. نو هغې د هغې موږ چې کوم زموږ مخکې اسلاف او زموږ علما کرامو لري الله جزای خیر وکړي هغې اسان کړي دي زموږ دپاره. هغې وایي چې د عربۍ ماهرین چې څومره دي هغې وایي د اور نمونه ایک نمبر د اور نمونه په قرآن کې چې څومره د اور نمونه دي هغه ټول مؤنث سماعي دي. د عربۍ ماهرین هغه مؤنث ګڼي بس موږ به مؤنث ګڼو. نو د اور نمونه مؤنث سماعي دي. مثلا ګورئ اوس زه راته د هغې یو څو مثالونه لیکم. ها مثلا ګورئ د اور نمونه چې څومره په قرآن کې راغلي دي. اوس قرآن پاک کې نار دی، نار نو دا نار چې دی دا مؤنث سماعي دي. نار مؤنث سماعي دي. او ولې مؤنث سماعي دي؟ چې ماهرین وایي چې د اور نمونه ټول مؤنث سماعي دي. په قرآن پاک کې چې کوم جهنم دی، جهنم دا مؤنث سماعي دی. سقر د جهنم د یو کندې نوم دی، د یوې حصې نوم دی. ها سعیر دا د اور نومونه دي، نار، جهنم، سقر، سعیر. نو د عربۍ چې کوم ماهرین دي هغوی وایي د اور نومونه ټول مؤنث سماعي دي. نو دا اوس ټول مؤنث سماعي دي. د دې مؤنث سماعي دپاره چې په قرآن پاک کې به تاسو ووینئ یا به د دې د نار دپاره که اسم اشاره راغلي نو هغه به هیه راځي، مؤنث والا به راځي. که د ده دپاره صفت راځي، د دې اور صفت راځي، نار حامیتن، حامیه نه دی، حامیه صرف نه دی، حامیتن دی. او نو مؤنث صفت په ولا راځي. که د ده دپاره صیغه راځي د فعل نو هغه به ولا د مؤنث راځي. که د ده دپاره اسم اشاره راځي یا اسم ضمیر ولا راځي هغه به ولا مؤنث راځي. که د نار دپاره راځي، که د جهنم دپاره راځي، که سقر دپاره راځي، که سعیر دپاره راځي نو دا به ولا د مؤنث دغه اسم اشاره، اسم ضمیر او صفت دا به ورنه دغه استعمالیږي، د مؤنث استعمالیږي. نو عرب وایي چې کله ګول تا یا الف تانیث په کم اسم په آخره کې وي هغه به مؤنث سماعي، هغه به مؤنث وي، بېجان غیر حقیقي مؤنث به وي، بېجان مؤنث به وي. او سماعي د اور نمونه چې څومره په قرآن پاک کې ذکر دي هغه ټول مؤنث سماعي دي. دو نمبر اوس د عربۍ ماهرین، د عربۍ چې کوم ماهرین دي هغه وایي چې په قرآن پاک کې څومره د هواګانو نومونه راغلي دي که نه، د هواګانو نومونه، د هواګانو نومونه مؤنث سماعي دي. د هواګانو نومونه چې قرآن کې څومره ذکر شوي دي دا ټول مؤنث سماعي دي. د هواګانو نومونه چې قرآن پاک کې څومره ذکر شوي دي دا ټول مؤنث سماعي دي. اوس په قرآن کې د هوا دپاره ریح لفظ استعمال شوی دی. مثلا ګورئ ریح، نو دا ریح مؤنث سماعي ده. ځکه مؤنث سماعي هلته کې د عرب ماهرین وایي، د عربۍ ماهرین وایي چې د هواګانو نومونه دا ټول مؤنث سماعي دي. ښه مخکې ورپسې صرصر، قرآن پاک کې صرصر هم شته، صرصر. ٹھیک شو. سموم په عربۍ کې سموم، باد وغیرہ وغیرہ. نو چې څومره د هواګانو نومونه په قرآن پاک کې دي دا ټول مؤنث سماعي دي. دوه شو. عرب د اور نومونه مؤنث سماعي ګڼي، د هواګانو نومونه مؤنث سماعي ګڼي. مخکې ګورئ اوس
دی پسی بلان دیلی کئی 3 نمبر والا زدل تکی ورکوم 3 نمبر دی هواگانو نپس بیا آغا دی کئی پا قرآن پاک کی چی سمر دا شراب نمونا دا شراب نمونا دا شراب نمونا دا شراب نمونا مؤنث سماعی مؤنث سماعی دا عربی چی سمر ماہرین دی اغوی دا شراب نمونا طول مؤنث سماعی دو دا انشاءاللہ پا یاد بان یاد ہوئی قرآن پاک کی دا شراب دا پارا خمر نوم استعمال شوئے خمر ٹھیک شوا خورتوم والا یوزے کی استعمال شوئے خورتوم نو دا شراب نمونا دا اور نمونا دا هواگان نمونا او دا شراب نمونا دا مؤنث سماعی مخ کے وپسی سوئی دا ملکونو او دا حارون نمونا دا ملکونو او دا خارون نمونا 4 نمبر مؤنث سماعی دا ملکونو ملکونو او خارون نمونا دا ملکونو دا خارون نمونا مؤنث سماعی دا ملکونو نمونا سمر دنیا کی چی ملکونو دی که امریکا دا که لندن دے که انڈیا دا که پاکستان دے بنگلادیش دے جاپان دے روس دے انڈونیشیا دا ملیشیا دا دا ملکونو نمونا چی سمر دی آغا طول مؤنث سماعی او دا خارون نمونا چی سمر دی آغا مؤنث سماعی دی مثلا گورے پیخور شو لاہور شو اسلام آباد شو کراچی شو دا طول مؤنث سماعی دی مثلا یوسو مثال اب انشاءاللہ وصولی کو گورے ہوتا ہے پا ملکونو کے مصر یا ملک دے دا دا غدے مکہ کی دا اخپل لگا گول تامشتا او دا ملک دا خار نم دے دا خار نم دے ٹھیک شوا ہاں پاکستان دا مؤنث سماعی دے اسلام آباد دا خار نم دے دا مؤنث سماعی دے ذکا عرب وی چی دا ملکونو دا خارون نمونا طول مؤنث سماعی دی ملکونو دا خارون نمونا سوی طول مؤنث سماعی دی 4 نمبر تا گو رہے ہو چمخ کی دی بسی پا بیالی کئی 5 نمبر 5 نمبر تا گو رہے ہم دی 4 نمبر دا ملکونو خارون نمونا پس بیا 5 نمبر لکھے 5 نمبر انسانی جفت آزا مؤنث سماعی دی انسانی جفت اعضا یعنی جوڑا چی کم اعضا دی دا انسان چی کم جوڑا کم اندامون دی دی تا جفت اعضا ہوئی انسانی جفت اعضا مؤنث سماعی دی مؤنث سماعی دی انسانی جفت اعضا مؤنث سماعی دی مثلا گورے دولا سندی نو لاس تا ید ہوئی ٹھیک شوا ید ہاں غگون دی غگون تا اوزن ہوئی اوزن جوڑا دی دا مؤنث سماعی دی او بل دا غدی دا دریم نمبر سترگی تا عین ہوئی عین مؤنث سماعی دی ہاں قدم خپوتا قدم ہوئی دا مؤنث سماعی دی ٹھیک شوا نجفت اعضا دا مؤنث سماعی کم دی دا اور نمونا مؤنث سماعی دی دا هواگان نمونا مؤنث سماعی دی دا شراب نمونا مؤنث سماعی دی ملکون خارون نمونا مؤنث سماعی دی او 5 نمبر انسانی جفت اعضا مؤنث سماعی دی ٹھیک شوا انسانی جفت اعضا کی بیاغولی کل اور 6 نمبر او دا آخری نمبر دے متفرق اسماء دا متفرق اسماء مطلب یعنی مختلف اسماء مختلف زبا کوشش کوم چې هر خبره د پښتو کې مختلف نمونه نه شپږو مختلف نمونه دی هغه عرب چې دی هغه مؤنث سماعي غني حالانکه هغه کې د مؤنث علامت نه وي نو هغه کې اول نمبر څه نور چې اسمان کې اسمان ته عربی کې سما وي سما دا مؤنث سماعي دی نور دا شمس وی الشمس شمس نو شمس چرے
دا شمس نور ته وایي شمس مؤنث سماعي دی ارض دا مؤنث دی ارض ځمکې ته ارض وایي دا مؤنث سماعي دی د انسان چې کوم نفس دی نفس دا نفس مؤنث سماعي دی نفس مؤنث سماعي دی ها دې نه پس کور ته دار وایي دار هم مؤنث سماعي دی حالانکه دې کې د مؤنث علامت نشته ما تاسو ویلو مؤنث په موږ سره پیژنو د بولتا نه پیژنو بل مخکې ګورئ کونټۍ ته عصا وایي عصا مؤنث سماعي ده هغې کې قرآن پاک کې الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایي وما تلک بیمینک یا موسی اے موسی ستا په لاس کې څه شی دی تلک هغې د عصا دپاره تلك استعمال شوی او بیا ورته فرمایي موسی علیه السلام ورته وفرمایل قالت هي عصایا نو دا غیر په هو عصایا ولی نه وي ځکه چې دا مؤنث سماعي دی نو عصا لپاره اسم دا چې کومه اسم ضمیر راغلی دی هي عصایا قرآن کې هي عصایا راغلی دی نو سما شمس ارض نفس دار عصا او بل جنگ ته د حرب وایي حرب لړۍ حرب نو دا شپږ اسما دي دا به انشاءالله تاسو په یادوئ او دا چې کوم د مؤنث سماعي دا کوم اقسام دي دا به انشاءالله تاسو په یاد باندې یادوئ انشاءالله دا چې تاسو وپېژند نو تاسو به په قرآن پاک کې مذکر او مؤنث ټول اسما اوس پېژنئ انشاءالله تاسو به په قرآن پاک کې مذکر او مؤنث اسما ډېر په اسان انداز کې پېژنئ راځئ اوس د دې لږه غونډه خلاصه وایو نننی زموږ سبق و د جنس په باره کې د اسم څلور قسمونه دي جنس عدد وسعت اعراب نو اول نمبر د جنس واغستو ما تاسو جنس دوه قسمه لري مذکر مؤنث بیا مؤنث هم تقسیم کو نو مؤنث چې دوه قسمه لري مؤنث حقیقي او مؤنث غیر حقیقي حقیقي او غیر حقیقي څه ته وایي حقیقي مطلب یعنی مؤنث جاندار مؤنث او بیجان مؤنث نو جاندار مؤنث پیژندل آسان دي او اوس بیجان مؤنث په څنګه پیژنو نو بیجان مؤنث دپاره بیا هغه بیجان مؤنث بیا تقسیم کړی دی نو علامتي او غیر سماعي علامتي سماعي نو جاندار مؤنث بیجان مؤنث په موږ د علامت نه پیژنو علامت یې سره دوه علامتونو نه به پیژنو یا هغې کې ګول تای او اخره کې به پکې ګول تای چې د کوم اسم په اخره کې ګول تای هغه به مؤنث سماعي وي او چې د کوم اسم په اخره کې الف تانیث وي نو الف تانیث باره کې موږ ډېر خبره نه کوو انشاءالله دا نو موږ به زیات تر خبره د ګول تا باره کې کوو او سماعي نو د عرب چې عربي کوم ماهرین دي هغې وایي چې د اور نومونه دا مؤنث سماعي دي د هواګانو نومونه مؤنث سماعي دي ملکونو ښارونو نومونه مؤنث سماعي دي شرابو نومونه مؤنث سماعي دي او د انساني جفت اعضا مؤنث سماعي دي او دا پنځه شپږ نومونه متفرق اسماء مختلف اسماء نومونه چې دي هغه سما شمس ارض نفس دار حرب عصا وغیره دا مؤنث سماعي دي نو انشاءالله چې تاسو دا مؤنث سماعي وپېژندئ نو انشاءالله تاسو ته به نور مؤنث مذکر او مؤنث پیژندل په قرآن پاک کې اوس ډېر اسان شي